أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. سورة النمل 45 نمبر آیت. د دې 45 نمبر آیت نه د 53 نمبر آیت پورې د صالح علیه السلام واقعیا ذکر کیږي. د دې واقع ذکر کولو کې غټ سبقونه دوه دي. یو سبق پکې دا دی چې پیغمبران بزرگان څومره لوی لوی خلک خدا په خپل حفاظت کې په خپل کامیابی کې الله تعالی ته محتاج دي، خود مختار نه دي. او ځکه چې په دې واقع کې به تاسو واورئ صالح علیه السلام حفاظت الله تعالی وکړي. دویم دا مسله معلومیږي چې د توحید لپاره ټولو پیغمبرانو کار کړی دی او سوچ توحید او د الله تعالی دین لپاره کار کوي د پیغمبري پیشه ده. دریم نمبر خبره دا ده چې کم خلک حق لپاره کار کوي د الله تعالی دین لپاره کار کوي، نو دا خلک به کامیابیږي، د الله تعالی د خپل عذاب نه بچ کوي. او سوچ د دین مقابله کوي، د دین خلاف سازشونه او چلونه او تدبیرونه کوي، مخالفتونه کوي، هغوی به د الله تعالی په قهر کې اخته کېږي. اگر که د څومره تکړه او خيار خلک د وسایلو والا خلک خدا به د الله تعالی په قهر کې اخته کېږي، هلاک کېږي. دا د غونډې واقعي خلاصه شوه. الله تعالی ولقد ارسلنا یقینا موږ لېږلی وو الى ثمود ثمودیانو ته اخاهم ورور د دوی صالحا چې صالح علیه السلام ورولۍ باس مخکې من کړی دی چې اصل کې ورولۍ ورور په دریو مانو سره راځي. کله به ورور معنا دا چې دا قومیز دی، د قوم سړی دی. کله به اصلي معنا یو چې ګندار مور پلار زوی دی. او دغه شان کله په معنا د خیرخوا سره هم راځي. او څلورم نمبر پکې په دې معنا سره راځي چې دین یو دی، دین او مذهب یو دی. نو صالح علیه السلام چې کوم دی د ثمودیانو قومي ورور یو دوه قوم او نسب یو، او دغه شان خیرخوا یې هم د معنا هم صحیح کیږي. باقي مذهب یو نو، د یو مور پلار زامن هم نه دي، دغه معنی ذکر کې سمون نه خوري. نو صالح علیه السلام الله تعالی ثمودیان ته ولېږه ان اعبدوا الله، چې بندگی کوي د یو الله، یعنی شرک مکوي. فاذا هم فريقان يختصمون، ناس په دوی دوه ډلې شوي، يختصمون جګړې کولې. یو ډله صالح علیه السلام په طرف شو، مسلمانان شو، او بل ډله د دین او د اسلام مخالف شو، کافران شو. بیا دغه کافران د مسلمانانو سره به جنگ شو، او دغه طریقې کار په مکه معظمه کې هم ځینې خلکو اسلام قبول کو، ځینې مسترد، ځینې خلک د بوتانو په ډله شو، ځینې خلک د الله تعالی دین په ډله شو. او د هغې نه بعد دوه ډلو منځ کې جنګونه شروع شو. قال صالح علیه السلام ورته وویل یا قوم ای زما قومه لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة، تاسو ولې په جلدۍ سره غواړئ بدۍ لره مخکې د نیکۍ کولو نه. بدۍ نه مراد ذکر کې الله عذابونه دي، او د نیکۍ نه مراد ایمان راوړل او د الله تعالی وحدانیت منل دي. اصل کې دا مضمون چې کوم د سورۃ اعراف کې په تفصیل سره تیر شوی دی. نو د دې خلاصه دا ده چې کافرانو صالح علیه السلام ته وویل، صالح علیه السلام چې څومره خوارې محنت یې به وکړو، هغسې نو خلکو خو ایمان را نه وړو. بیا صالح علیه السلام د الله د عذابونو نه یرول شروع کړو چې تاسو د دین مقابله مه کوئ، الله تعالی به د باندې قهر راولي، غضب به د باندې نازل شي، خراب به شي، هلاک به شي، او د دین مخالفت د عذاب سبب جوړیږي. نو کافرانو ورته وویل چې کوم عذاب نه ته موږ یری، هغه عذاب په الحال نازل کړه. او که ته واقعي پیغمبري خبره د رښتیا ده، ستا خبرې په مخالفت په وجه باندې عذاب راځي، نو اوس یې نازل کړه چې موږ یې وینو. نو صالح علیه السلام ورته وویل چې لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة، ولې په جلدۍ باندې غواړئ بدۍ لره، یعنې عذاب غواړئ مخکې د نیکۍ نه چې اسلام هم قبول کړی نه دی. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، ولې تاسو د الله نه بخښنه نه غواړئ چې په تاسو باندې رحم وشي، یعنې عذاب خو ستاسو په انتظار دی. اوس که عذاب د بکول غواړئ، نو د هغې دپاره طریقه دا ده چې توبه وباسئ، استغفار وکړئ. استغفار او توبه د عذابونو د فکولو لپاره بنیادي طریقه ده، ښه طریقه ده. نو تاسو په ځای دی چې استغفار وکړئ، توبه وباسئ، تاسو وایئ چې عذاب دې په الحاد راشي، دومره غټ بیوقوفان یئ. قالو طیرنا، دوی ویل موږ بدپاري نیسو بکه په تا باندې او بمن معک، او په هغه چا باندې چې ستا سره دي.
د دې حاصل دا دی چې په دې باندې عذابونو سلسله شروع شو. کله په دې باندې به خشکي رااله، باران به خپل ټیم باندې نه کېدو، کله بیټې مو ډېر زیات وشو، کله او وایي مرضونه شروع شو، قحطسالي به شروع شوله، داسې مختلف عذابونه په دې باندې راغلل. نو صالح علیه السلام ورته وویل چې ګوره دا عذابونه چې راځي نو الله تعالی ستاسو د عذابونو راوستلو شوقي نه دی، بلکې ستاسو د ګناهونو نتیجه ده چې تاسو د ګناهونو بغاوتونه دومره سیوا کړي دي، د عذابونو په تاسو باندې شروع شوي او دا د دین د مخالفت په وجه د عذابونه راځي. نو کافرانو ورته وویل چې نه داسې نه ده. اصل کې خبره دا ده چې ته خوشې خوشې خبرې کې او تاسو په خپله باندې ښه خلک نه یئ، سپېره یئ، نعوذ بالله، هغې د وجه نه دا مصیبتونه جوړ شي. که تاسو نه وی راغلي او دا د بتانو بد هم نه ویلی، دا عذابونه نه راغلي. مطلب دا و چې د عذابونو د راتللو سبب تاسو په خپله باندې یئ، چې تاسو د بتانو بد وایئ، د قبرونو بد وایئ چې قبرونه والا هم څه نشي کولی، د هغې عبادت هم مه کوئ. نو دا خوشي خبره چې تاسو کوم وخت نه شروع کړي دي نو بس عذابونه شروع شوي دي، او سبب یې تاسو او مسلمانان دي. قال صالح علیه السلام ورته ویل طائرکم عند الله بل انتم قوم تفتنون. بدحالي تاسو د الله تر طرف نه ده، یعنې تاسو بدحالي په تاسو باندې الله راوستلی، ما نه ده، زه وجه نه یم، او دا تاسو د ګناهونو په وجه باندې د بدحالي په تاسو باندې راغل، بلکې تاسو داسې قوم یې تفتنون چې فتنه کې پرېوتي یئ. وکان فی المدینة 9 رهط، او په دغه ښار کې 9 قبیلې یا 9 ډلې یفسدون چورانی کول فی الارض بزمکی ولا یصلحون اصلاح یې نه کوله. په دغه ښار کې 9 کسانو، د کسانو په مالی لحاظ سره هم ډېر مالدار او ډېر وسایل لرل، او د هر مالدار بیا چمچې هم ډېرې زیاتې، نو دې خلکو سره ډېر خلک ولاړم، هر باطل سره خلک ډېری په نسبت د حق پرست خلکو باندې. کم سړی چې حق پرست هغې سره لږي، د باطل خلکو سره ډېري، د تاریخ هم ثابته کړې ده. نو د دې نښه فاسقانو، فاجرانو، د ګمراهانو سره ډېر غټ خلک ولاړو. په دغه طریقه باندې دې نه 9 ډلې جوړې شوې. دا 9 ډلو کار دا و چې مسلسل د اسلام مخالفت وکړي، د صالح علیه السلام مخالفت وکړي، خلک ولمسئ، سازشونه وکړي، د دین خلاف کرکې او نفرتونه خواره کړي، بدګمانۍ جوړېږي، دا د دوی کار و. نو هغه خلکو حال ذکر کېږي چې فی المدینة وکان فی المدینة 9 رهط، او په دغه ښار کې 9 ډلې یفسدون جوراني کول، د دین مخالفت به یې کوو، فی الارض بزمکې ولا یصلحون اصلاح یې نه کول، د دین غم بالکل نه واغسې، د دین دپاره ټک کار نه کوو. قالو دوی ویل تقاسمو، یو بل له قسمونه ورکوي، بالله په الله باندې، لنبیتنه چې خامخا به موږ شپه تېروو، موږ به د شپې ځو ده ته، د صالح علیه السلام، و اهله د اهل ته، د شپې به د دې کورونو ته ورځو، حمله به پرې کوو. ثم لنقولن، بیا به خامخا موږ وایو لولیه د دغې وارثانو ته، ما شهدنا مهلک اهله، چې موږ حاضر هم نه وو د دې د هلاکولو ځګین ته، یعنې چا چې وجلي هغه ځای کې موږ سره موجود نه وو، مرګ خو له غټ شی دی، غټ جرم دی، دا خو موږ نه دی کړی، دغه ټیم کې موږ سره موجود هم نه وو، منکر به شو. قسمونه به دوی وخوړل، د شپې به راوځئ، د خپل کم خاص انډیوالان چې وو د کوپر، او صالح علیه السلام په کور باندې به حمله وو. د کور څومره خلک چې دا به ټول ووجنو سیلمنه، صالح علیه السلام په شمول باندې. سهار چې چا خبره کوله چې دا به دې 9 ډلو وجلي، ځکه دوی مخالف وو او د هغه دین او توحید مخالفت به دې کسانو کوو، مخکې خبرې مشورې وي، موږ به د قسمونه وخورو چې موږ به دغه ځای کې سره موجود نه وو، تاسو د مړو خبره کوئ، موږ د مړو نه څه خبرې وي. وإنا لصادقون، یقینا موږ رښتونی یو، قسمونه به وخورو چې ګورې موږ دروغ نه وایو، دغلته کې موږ موجود نه وو. ومکرو، د چل جوړ کړو، مکرن به چل جوړولو سره الله تعالی یو مکرنا، موږ هم چل وکړو، مکرن به چل کولو سره موږ سره هم چل وکړو. وهم لا یشعرون، دوی خبر هم نه. فانظر، بیا وګوره، کیف کان، چې څرنګه شو عاقبت مکرهم، انجام د تدبیرونو د دوی، د اسلام خلاف چې کوم منصبیر سازشونه کړي، د هغې انجام څه شو؟ انا دمرناهم، چې موږ هلاک کړه دوی لره، وقومهم، د دې قوم لره، اجمعین ټول لره. در منصور لیکلی دی چې دوی لاړل د شپې، د صالح علیه السلام د کور نه بس فاصله باندې په یو غر کې کېناستل، چې د شپې ناڅاپي په کور باندې ور واوړي، حمله به وکړي. صالح علیه السلام د خپل د کور د خلکو سره یو ځای شهید کړي. په دغه ځګن کې الله تعالی به دوی من یو ګټ راورغړاو، او دغه ګټ دا کسان لاندې کړل، ټوله چکنې کړل، مړې کړل، دوی ځان خبر هم نه شو چې ګټ راورغت او ګټ پر باندې راغړي. تفسیر عثماني ذکر کړی دی چې کله د دوی بدمعشي د حد نه ووختله،
او دی کې یو لوپر سړی او قدار بن صالح نومي واقع ولم سو چې وخه یې مړک لاله صالح علیه السلام ورته ویلي و چې 3 ورځې بعد به تاسو ټول مړ کېږئ یو بدن هم نه پاتې کېږي دا نه کسان په جذبه کې رالو چې ښه نه چې 3 ورځې بعد عذاب راځي او موږ وجني ورګه چې ستا غم د مخې نه خلاص شپې لاړه کړه کېناستل غر کې او صلاح کوله چې خلک خصيو د شي به ور وړ په قربان دي رسابي به حمله شي امده باندې ګټ راورخت دوی دغه شان ګټ لاندې کړه مړ کله بغره کې او دا غینه باقي چې کم پاتې شو باقي قوم ورسته هلاک شو چې دا غي تفصیلی مضمون چې کم د صورت عرب کې تیر شوی و ټول خلاصي انجام ته وګوره چې کم کسان د اسلام سره مقابله کول هغه سهل شو او کم کسان چې د دین د لپاره کار کوي اگر ګډر کمزوري او غریبانان معلومیدل هغه ته الله تعالی څنګه فتح او عزت په دنیا کې ورکو آخرت کې به هم ورکي د در د غونډه واقعي خلاصه شو چې په دې دنیا کې د حق او د باطل مستقیل جنگونه مقابله روان دي کم کسان چې په حق لري د مخ کې نه ګټل کدوی حکومت حاصل کیږي حاصل نه کی کسو کو د خلک وایو کوو نه وای خو دې ګټل د مخ کې او کم خلک چې په باطل باندې دي که څومره وسایل لري او څومره بغټ عہدو باندې مشي او څومره حکومتونه مو سره یو څومره خلک تعریفونه مو خو دې خلکو د مخ کې نه بیل لري ځکه چې باطل سره د الله تعالی پر رزق باندې د مخ کې نه هلاک دي د گمراه دي بیلاری دي او دا د حق پرست خلکو د پاره یو قسم له تسلیش ولا د باطل خلکو د پاره د مخ کې نه وارننګ خبرداري چې د ملتونو او د خلکو د عروج او د زوال عوامل هغه د جسو د حق سره مقابله کوي او دا به زوال سره مخامخ کیږي سوچ د حق لغاړه ورګي د حق سره مرسته کوي د کسان به کامیابیږي او د څومره تاریخ انساني تاریخونه اسلامي تاریخونه تاسو مطالعه کوئ نو خلاصه به هم د قزګن ترجمه کیږي